زمونږ معاشرې ترش زمونږ ځوانانو ترش زمونږ بوډاګانو لرش زمونږ وړو لرش او زمونږ نارینو لرش او زمونږ زنانو لرش دلته به بانګ ویل کېږي ځوانان به پخکته رواني جماعت به په ګټو ولي دلته به بانګ ویل کېږي سپینګیري به په بره رواني دلته به بانګ ویل کېږي دی به دقل تخکته اختی په خبرو دلته به اقامت کېږي دی به دقل تلګي خوراکونه به کوي دا ولې د دې وجه سره هغه خو چې دی د یو نوم اغستلو د پاره خپل هر سره قربان کړل په اخر کې وته وی چې زه به د غلام شم دا غړي به زی بدل سروم دا هغه سره په مینه کې چې دا هغه سره په ځړه کې مینه وا په ځړه کې عشقو لیکن نن سبا زمونږ د ځوانانو چې د الله جل شانه سره عشق نشته دلته الله اکبر الله اکبر الله اکبر ویل کېږي زمونږ ځوانان دي پخکته رواني الکه چرته زی تادیم وا ولې دا ته الله پاک پیدا کړي سلی چې ستا تادی د تپخکته رواني ځوانان زمونږ په بره رواني مشران په دلته په جمعات کې عین مقبانګ ویل کېږي د دې ټولو دغه وجه د زمونږ بس په خوله باندې ځان ته مسلمانان وایو په زړه کې چې د زمونږ د زړه نه دا خبره نشته چې کله زمونږ د زړه نه د الله جل شانه سره مینه شوه دلته به د الله جل شانه نوم اغستی کېږي او زه به پخکته روان یم دلته به د الله جل شانه نوم اغستی کېږي او زه به په کور کې په آرام ناست یم دلته به الله اکبر ویل کېږي زه به ښکته خوراکونه کوم نو دا خو داسې نه کېږي وای د الله علما فرمایي چې د الله جل شانه نوم دی په دروغ واغستو د لقستانو دی تصویر واغسته او د الله جل شانه نوم دی پیوي و الله جل شانه نوم چې دا به اسی نزي یو ورځ به الله جل شانه پتا باندې رحم وکي د دې یو مثال زم سره موجود دی کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مکه فتح کړه بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام حنین او اوتاس دی طرفونو روان شو چې روان شو نو په یو ځای کې پړاو وغورځو د مانځه ټیم شو نبی علیه الصلاۃ والسلام بلال ته وویل چې بلال پاسه بانګ ووایه چې مونځ وکړو بلال رضی الله عنه چې د پاسې د بانګې شروع کو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر تر اخره پورې بانګ ووی و الته کې د کافرانو ماشومانو د بلال رضی الله عنه پیخې کولې هغه وی الله اکبر دلته ماشومان په پیخو کې وی الله اکبر چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام ماشومان ته خیال شو صحابه ته وی چې دا ماشومان مال روانه سي صحابه راغلو په هغه کې یو ماشوم راټینګ کو ابو محذوره رستو ته بیا صحابي رخصه رضی الله عنه هغه راټینګ کو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راوست نبی علیہ الصلوۃ والسلام چون کې ماشومان اسی هم پیخې کوي د چا بچي کور کې سړی موس کې جاو سره اسی چوتیږي لګي یا د چا نوسی سړی کور کې لګي هغه سره اسی چوتیږي لګي پیخې کوي دغه رنګ دغه ماشومانو د کافرانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او توی چې بچي وایا تاسو وی دې غلې لګیا وی چې الله اکبر او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول پسر لاس یې خو دې د لګیا دی خو چې کله دې تر ورسېدو اشهد ان لا اله الا الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته چې پچغي وای وې دې چې د یو ځل روي په دوباره بیا پچغه وې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اکبر لا اله الا الله و چې کله دا اذان د ختم کو د نبی علیه الصلاۃ والسلام لاس مبارک د پسر پروت ته وې د ډایرک رامخ شو ماشوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وای چې زما خدا کلمه په دې زړه ډیره خو لګیدا او ما ته کلمه وای چې زه مسلمان شم ماشوم دی په اول ځل په پیخو باندې چې الله جل شانه نوم غسته لیکن الله جل شانه رحم ته ګوره د پیخو په وجه هغه ته ایمان نصیب کو او د هغه وجه دا وا چې بیا وته نبی علیه الصلاۃ والسلام وی چې د نن پس به د مکی مؤذن تر مرګ پورې هغه په بیت الله شریف کې بانګونه ویلي دي او بانګ مو خدلته دو زل وایو اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله هغه به سلور پیری دا وی چا دې تاسو کو چې تر سلور پیری دا ولي وي هغه ته بیا د خپل واقعا بیان کړه چې د زلګیاو ما د مسلمانانو پیخې کولې صحابه کرام زرا غیر کړم نبی علیه الصلاۃ والسلام له بوتلما نو ما بانګ وی ما پکې دا شهادتین دي ته شهادتین وی ما دا په قلار وی یو ځل چې مې په قلار وی نبی علیه الصلاۃ والسلام راته وی چې پچغه وایا ما پچغه وی
ما ته اوس دا خون نه راکړي چې زه دوه ځله ویم ما ته نبی علیه السلام ویلي دي چې ته بیا ووایه زه ځکه چې دی څلور زره دا ویم دا د هغو په زړه کې چې دی د الله جل شانه سره عشق و مینه و محبت و د الله جل شانه نوم به اخیستی کېدو خلک به په جومات کې په صفونه ډکو نن سبا د ماښام مونځ د مازدیګر مونځ دلته بانګ ویلی شي هر څه ویلی شي امام مقتدي هر څه ولاړې 2-3 کسئ خلک چې دی رو راځي د چا نه رکات شوی د چا نه دوه شوي ابازي پکې چې دی په آخره کې رامنډي کې د سلام ټیم یې د هغه ځای نه به رامنډه ووایي هلکه خدای دې تباه کړه ته چې په کور کې ناست یې نو 15 منټه مخکې ول نه راځي تا ته دا پته شته تا د جومات څومره آداب چې دی په دې صفونو باندې فرشتې په مانځه ولاړي اته پې منډې وایي تا د جومات څومره بې ادبي وکړه